خورکۍ وه هغې ساه ورکړې وه هغې ساه ورکړې وه موږ پرې بیا څادرې واچولې د هغې نه وروسته عصمت الله ته ورغلم نو هغې دا یې کوله زګیروي کوله نو ما په سر ورته لاس کېښودو خو اخر دا چې هغه هم د دې دنیا نه سترګې پټې کړې او بیا مې هغې له ځنې وتړلې ستا په غېږ کې ساه ورکړه بلکل زما په غېږ کې ساه ورکړه د هغې نه چې راغلم مفتي صاحب ته چې راغلم مفتي صاحب خپو نه ښکته لګېدلو په دې نامه نه ښکته په سرو وینو کې رنګ و خو هغې به دا ویل د الله ذکر به یې کوو پکې ډېر وایي وینه رانه بهیږي ما ویل مولانا صاحب خیر چې هر څه د الله نه به خیر غواړو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکو مهربانه بادشاه دی قدرمندو بټخیله کې موجود ما چرته چې د مفتی کفایت الله په کور کې سانحه راغلې ده وجه سوا بچې په نشه کې ککړو د آیسو نشې کول علاج یې ورته کړی بچې راولګېدو خپلې دوه خویندې ورورې شهیدان کړو مفتی کفایت الله سے مریض دی هم پکې زخمی شوی دی په پښتونخوا کې یو واویلا جوړه ده چېرته سانحې دي او چېرته اپریشنې دي بیا دلته په بټخیله کې چې کومه سانحه راله نو د هغې ذمواران هغه خلک دي کم چې منشیات پروش دي ځکه زمونږ بچي دومره زمونږ نه لرې کړل چې هغه په نشه کې نه پوهېږي چې یاره ډس په چا کوم یعنی خپل رور یې پکې شهید کو خپلې خویندې شهیدانې کړلې په خپل پلار یې ډزو کو د هغې وجه دا وه چې دا آیسو نشې کول السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دی دا سانحه څه وه دا خو جي دا عام په میډیا باندې تاسو وکړه سوشل میډیا باندې دا اعتصام و نو چونکې دا تاسو زموږ د علاقې او د وطن بلکې ټول حالات معلوم دي نن سبا بېهروي هم روانه ده او په علاقه کې چونکې بېروزګاري هم ده د هغې سره د هلکان په غلط ماحولونو کې کیني او د هغې نه علاوه نشه خو عام میلاویږي کوڅه په کوڅه کور په کور محله په محله دا هلکان اول شروع کړي دغه سګرټ نه او بیا نن سبا چرس دي چرس هم اوس د ما په خیال لږ وی ګران شوي د آیس ارزان دي مخکې به پوډر اوس د آیس په دې هلکانو پې شروع کړې ده اکثریت زنانو پورې اوس په کالجونو او یونیورسټو کې هم دا شی عام شو او دا داسې نشه ده مشران وایي چې بیا دې کې نه خوب سلیله ورځي نه عقل کار کوي ځکه چې خوب ختم شي نو بیا عقل هم ختم شي نو بیا دې مختلف شو کې بیا دوی سره خو پیسې نه دي خلکو سره نو بیا خو ښکاره خبره ده چې کله د انسان سره پیسې نه وي د نشې دپاره نو هغه بیا غلام کوي ډاکه به هم کوي نشه کې ککړو یاره جي زما په خیال داسې دوه درېو کالونه دلې علاج هم کړی علاج او جي د هسپتال کې ښه 3 میاشتې او بهترین علاج موجوده واقعه راته ووایه دا څه شوي دا خو د کور نه وایي دا ټوپک چې دی نو دا ولی و بیا د ورور ورته ووایي چې بهی دا چونکې کور دیوال ته پروت و نو ده ورته وایي چې بهی دا ته واپس که ما ته نو دی په تیش کې راغی او دا ډز یې وکړه نو اوس پته نه لګي چې ده پې څه کولو خو اندازه دا وه چې څوک یې اسلحه وه انسان یریږي نشهیي چې درته په چا ډز ونه کړي بل څه ونه کړي که نه د هغې د وجې بنده دی هغه چوکې په نشه کې به و ځکه چې روغ انسان خو دا کار نه کوي نو د هغې د لاسه ده په ټولې خپل فیملي باندې په هغې کې تاسو 2 خویندې او یو ورور او والد صاحب تاسو څنګه چې وي نو هغه فیلحال زخمی دی والد صاحب زخمی دی خویندې ورور شهیدان شو او څه شو پخپله خو بیا جي پولیس ونیو او جیل کې دی څومره عمر ده ته یاره زما اندازه ده چې تقریبا 21-20 خواوشا به دا مفتی کفایت الله مدرسه هم چلی او دده خو بهترین دا د زموږ جمعیت علما اسلام د ضلع ملکڼه مشري کوي د ګونو او مشهور سکالر هم دی او دلته قاضي هم پاتې شوی دی او د سمان آباد کې بنات عایشه او په نوم باندې غټه اداره چلی خپله زخمی دی اوس زخمی دی
دا د دې ذمہواران دغه خلک دي کوم چې منشیات فروش دي. بالکل جی او زمونږ خو خواست کو درخواست کو اجازانه چونکې زمونږ خو عوامو ټول غریبانان دي چې به موږ انتظامیې ته اعلی حکامو ته چې به په دې اهم مسله نن سبا دا ده ځکه چې جوانان لاړ شي او د وطن دا بهترین سرمایه ده جوان نو چې دا په نشو کې ککړ شو نو یو خو به وطن کې بدامني هم راشي غلاګانې به هم راشي قتل او دا قصې به هم عامې شي جیلونه به هم ډک شي نو د وطن دا بهترین سرمایه به ختمه شي. رحماني ګل ستاسو خو علاقه راته په موقع وي؟ بالکل زه په موقع وم. زه په خپله په ایمرجنسي کې وم او په ډینه کې چې ما ولید نو و چې ډېر خلک لګېدلي دي هلته خو اواز وشو چې نري پل سره خو بیا اواز پکې وشو چې پلن پل سره بیا پکې اواز وشو چې نه سمناباد کې نو زه په خپله ما ورته ویم چې دا ځان مې چې ورورسو نو په ډینه کې دا کسان یې راوړه خو ما هغه وخت کې ځکه چې مخونه یې پټو او خالي مفتي صاحب مې ولیدو مفتي صاحب مې وپېژندو بیا ایمرجنسي ته د الله په نوم یقین وکړه پیله زه ننوتی یم زه چې ننوتم بیا زموږ د پاسه نور راغله یو خورکۍ وه هغې ساه ورکړې وه هغې ساه ورکړې وه موږ پرې بیا څادرې واچولې د هغې نه وروسته عصمت الله ته ورغلم نو هغې دا یې کوله زګیروي کوله نو ما په سر ورته لاس کېښودو خو اخر دا چې هغه هم د دې دنیا نه سترګې پټې کړې او بیا مې هغې له ځنې وتړلې ستا په غېږ کې ساه ورکړه؟ بلکل زما په غېږ کې ساه ورکړه د هغې نه چې راغلم مفتي صاحب ته چې راغلم مفتي صاحب خپو نه ښکته لګېدلو په دې نامه نه ښکته په سرو وینو کې رنګ و خو هغې به دا ویل د الله ذکر به یې کوو پکې ډېر ډېر وایي وینه رانه بهیږي ما ویل مولانا صاحب خیر چې هر څه د الله نه به خیر غواړو بیا د هغې خپه ما راوچته که هغه وینو کې زما دا کپړې ټولې رنګ په رنګ شوي خو ما یې ښه خدمت کړی د الله په نیز مې کړی دی چې یو عالم دی دینداره و خو چې هاخوا ته مې بله زنانه ولیده نو هغې حالات سیریز و نو ما ته ډاکټرانو وویل چې خفه کېږه ما که موږ دا ویریفاید کو پېښور ته یا بل ته نو کېدای شي درګۍ پورې دا زنانه ونه رسېږي نو چند بیا ما مولانا جاوید ته ټلیفون وکړو او خپل مرګورو ته مې ټلیفون نه وکړو او بیا جماعت علما اسلام چې کوم دی مولانا کفت الله صاحب یو دیندار دی او د دې MNA سیټ ته ولاړ دی الیکشن یې لړاو کړی دی یو عالم دی دا خپله مدرسه چلی د هغې مقتدیان د هغې کاریان د هغې کسان راورسېده جماعت علما اسلام په سوونو ډراپونه وینه ورته راټوله شوه او هغه وینه چې کوم ده بیا هر څومره لګېده نو دې ته به لګېده خو زه په دې باندې حیران یم چې د محمدزاده اګروال د مړي نه راوالې د اوسه پورې زما دا انتظامیه خاموشه وه خو ما د انتظامیې ته مخکې ویلو بیا هم یم په هرې مظاهره کې په هرې جلسه کې موږ آواز کوو چې د آیسو خلاف د منشیاتو خلاف اغوا برای تاوان نندرپلۍ د سود کاروبار د قبضه مافیا د دې موږ خلاف آواز اوچت کړی دی موږ دا نه ویو چې موږ ته یا لوټ راکه یا ووټ راکه نو په دغه کې موږ ته هم دمکېنې میلاوي شوي دي خو موږ ویو چې یاره کومه شپه چې زموږ مقرر شوي هغه بل خواته نه دي خو چې د مولانا صاحب هغه سلګۍ را یادې کوم او د عصمت الله نو ما نه هر څه لاړ شي او موږ دا ویو عصمت الله پولیس کې دا لیویس کې و دا لیویس د پلار سره سیکورټي ګارډ کې و نو کله چې د صوبایي اسمبلۍ الیکشن و د MNA سیټ ته ولاړو زه صوبایي سیټ ته ولاړم او زموږ به ځای په ځای باندې ملاقاتونه کېده خو عصمت الله داسې سړی نه و چې شر فساد سړی و ځکه چې د عالم ځای به عالم خیږي او د غل ځای به غل خیږي خو زه په دې سوچ کې ما چې د آیس او منشیات او داسې دا څیزونه چې زموږ د علاقې ته راغله او بیا زه د خپل انتظامیه د DC صاحب د میجر صاحب د نیک رحمان صوبیدار صاحب زموږ د نظام احمد د تاڼي صوبیدار صاحب هغې د بر وخت کاروي وکړو تقریبا په 2 غنټو کې دننه
ملزم گرفتار شو. دا هم زموږ سره داسې ښه وکړه چې ځکه دې ته به یو غټه مسله جوړوي. خو موږ دا ویو چې اوس هم زه د انتظامیه ته ویم، ډي سي ته ویم، اي سي ته ویم، صوبیدار میجر ته ویم، د صوبیدارانو ته ویم چې الله نه ویریږئ، خپله تنخوا په ځان حلاله کوئ. لږ د دې ایسو د منشیاتو د اغوا برای تاوان زه خو ویم چې سرچ اپریشن وکئ، سرچ اپریشن، نو په دې کې به غل معلوم شي. حاجي رحماني ګله دا منشیات راځي په کومه لاره؟ دلته خو د ځان سره چاقوم نشي ګرځولی. منشیات خو دا ځای که نه چې دا خو چې راځي په دغه ملکن راځي او په دغه موټروی راځي او خارې ناپرسان دی، تپوس کولو والا نشته دی، اغواګانې او هر څه کېږي. دا منشیات خو د هغه د باړې نه موږ په لیدلي چې په ټنونو ټنونو مال په باړه کې خرڅېږي، کارخانو مارکیټ چې ورته وایي. نو موږ دا ویو چې دلته موږ چې کله د لیوز کاروایي شوې ده نو هغې د رات پولیس نیولي دي، د رات کسان یې نیولي دي، د پولیس په جامه کې زموږ دا منشیات او ایس دلته راوړل کېږي او خرڅېږي. او موږ د خپلې انتظامیې نه یو درخواست کوو، عاجزانه غوندې درخواست کوو چې د ایس او دا منشیات چې کوم دي دا موږ ته اوس په ماله باندې جوړ شوي دي. او دا خو لا پرېږده، دلته چې کوم دي د پاکزي کې ولاړ دروغ ویل نه دي پکار. دلته زنا سریام شوې ده، دلته چې کوم د ایس منشیات اغواګانې، دلته چې کوم د سړی کینې په ګاډي کې هغې نه جب والی، دغسې وا شوي دي. هلته وایي چې موږ امن راولو، خو امن اس یو نوم دی. امن به په خپل کور کې راولي، امن به په خپل بچو کې راولي، په خپل دغې کې. نن چې زما دا اوښکې روانې دي ته په الله یقین وکړه ده به د پیغمبر امتي نیم د عصمت الله هغه سلګۍ زما بېګا د ذهن نه نه وتې. ما ته بچو ویل وایي روټۍ وخورم، نه روټۍ زما نه تېرېده. زه نن راښکارم نه شوم په دې وجه باندې چې بس سړي له دوک میلاو شي، تکلیف میلاو شي. تاسو ټلیفون وکړو نو ما سبا درېیمه د سبا به انشاءالله ورشم. او موږ خاص د الله د رضا دپاره خو د دې ټولو انتظامیه، وزیر اعلی، ډي سي، ای سي او د دې میجر او د دې کرنیل عثمان صاحب دې ټولو ته موږ اپیل کوو عاجزانه چې تاسو د شګردۍ خلاف اپریشن کوئ، خو راشئ نن د الله د رضا او د الله نه ویریږئ، د منشیاتو خلاف یو اواز اوچت کوئ او د دې اپریشن وکئ. مهرباني. اچھا صاحبه که په لاره ځي او په جب کې دی او زنګ شوی چاقوی نو هر ځای به تالاشي کېږي، درته به وایي په دې څه کې په هغې هم در باندې اف آی آر کوي. بیا انسان حیران شي چې دلته د ایس راوړي څوک او د دغې خلکو سرپرست څوک دي. د ایس دلته رارسي د کوم ځای نه، دلته زما نوی کول خو څه کې چې زنانه هم په نشه کې ککړې شو، یونیورسټو ته ورسېدل، دومره بدحاله شو بچي پکې چې هغه دې ته نه ګوري چې ډز کوم په چای کوم. که د مفتي صاحب بچی په نشه کې ککړو، د ایسو نشه یې کوله، خپلې دوه خویندې ویشتې، خپل رور یې ویشتو، خپل پلار یې ویشتو، عقل به ورته راغلی خو په نشه کې و. نو د الله د رضا دپاره د دې خلکو سپورټ مه کوئ. که حکومت غواړي نو د حکومت د اجازت نه بغیر مرغۍ هم پر نشي والی. نشه خو ډېره غټه خبره ده. موږ د امن چغې وو، امن غواړو ګیر چاپیره په پښتونخوا باندې. چرته اپریشن دی او چرته آسماني تندرونه او چرته د ایسو منشیاتو د لاسه بچي راپسې او خپل خپلوان ولي. الله دې وکړي چې زموږ په ملک باندې امن راشي.